ورور د خدای په نوم وکړه ټیک ته کې ابتدایي وي کې او که ابتدایي وي او زه چې اقرا ووایم نو قرات خو مستمر دی د اول نه تر اخره پورې نو زما لوستل د خدای د نوم سره تر اول نه تر اخره پورې زما لوستل د خدای په نوم دي نو قرات چې کومې پورې مستمر وي د خدای نوم ورکړو اعانت او برکت د هغې د خدای نوم صرف د ابتدا لپاره راغی او زما د خدای د نوم ذکر د کتاب د اول نه تر اخره پورې راغی نو کوم یو اعلی فایده مند چې د خدای د نوم استعانت او تبرک تر د اخر د قرات پورې چې هغه عمل زما دی ورپسې باب په لغت کې څه ته وایي په اصطلاح کې څه ته وایي باب د الف په اصل کې وو بوابون دا صيغه د مصدر ده د بوابون وو یا کې متحرک باشد ما قبلش مفتوح باشد مورا او یارا با الف میں بدل میں کنن ناز بوابون بابون گشت دلیل یہ سرے دلیل تصغیر دے بوابون باب لویا دروازہ بوئب وڑا دروازہ ہر شی پا تصویر کی اصل تزی دار شی چی اصل معلومین اسم مصغر معلوم کا نو تصغیر بوئبون دے نو معلوم داشا چی اصل بوابون لکه دا آل کی من ویم پا مقدموں کی چی آل اصل کی احلون دے بدلیل تصغیره احیلون باب ستوی دروازه تا مدخل تا لار دروازه دا کور ورتلو زید په اصطلاح دا علماء کی عنوان دے دا مسائل مختلفت الصنف متحدت النوع هو عنوان المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف دا عنوان دا یوسو مسئلو چاہا صنف یوی جزیات او نوع صنف مختلفی جزیات او نوع یوی کتاب عنوان دا مختلفة النوع مسائل وی او باب عنوان دا متحدة النوع مسائل وی کدی دلان د ډیر مسائل ذکر وی او که یو مسله ذکر وی التبابن وی لکه ترمذی کې په یو حدیث باب دی او دلته د یو حدیث دلان د شپږ بابونه ذکر دي دلته او د شپږ واو تعلق د وحی سره دی نوع یو علا جزئیات مختلف دي هو ما يكون عنوانا لمسائل مختلفة في الصنف متحدة في النوع عنوان دا باب تم یعنی عنوان دا پاسه چې باب لیکلی شي مناسبت سره په مابین معنا لغوي اصطلاحي علماء دې کې استعاره مصرحه ده یعنی دا باب چې عنوان دا مسائل دی مشابه دی دا باب دا کور سره کور مشتمل دی په مختلف خشته او خزو په مختلفو کالو په مختلفو صندوقونو په خزائنو دروازې ته چې ورننوځي نو اطلاع به دې راشي په مختلفو ښکلو شیانو نو باب ذریعه د اطلاع وي په اشیاو مختلفو خشتو خزائنو نو دارنګې دا باب مدخل دی دپاره د اطلاع د مختلفو مسائلو نو استعاره مصرحه دی ته وایي چې ذکر د مشبابی ترک د مشباب نو دا باب دروازه لار د اطلاع په ما فی البیت نو دا باب هم لار د اطلاع شو د ما فی الباب د پاره باب کې لاندې ښکلي مسائل دي دا باب د هغې دروازه ده که د دې مسایلو نه ځان خبرېدل غواړې نو په دې باب ورننوځه لکه کور کې چې خشته ښځې غواړئ
او خشته مال دولت او قیمتي سيزونه نو په دروازه ورننه وادخل البيوت من ابوابها واطلب الارزاق من اسبابها. نو ذکر د مشبہ به باب د بیت او ترک د مشبہ د عنوان د باب د فقه مسائل لکه تلخیص کی بمیلی کن لدى اسد شاك السلاح مقذف له لبد اصفاره لم تقلبي ودار فلان کی زمری سره شاك السلاح اصله مکمل اغسطه او جنگونو تور وړاندې کیږي او له لبد لمسه اغسطه اصفاره لم تقلبي نو کونه نه دی پریکړې شي. مسلو قسم استعاری بھی کن استعاره مصرحه مکنیه تخیلیه و ترشیحیه دا انواع دی دا مجاز مستعار او یا مجاز دی مرسل اصلیش قسمه علا خود وجنه مجاز مرسل تو مابین دا معنی موضوع لہو کی او معنی مستعمله کی علاقه تشبیهی نو دیتا مجاز مستعار او کما سوا د تشبیه سریرش علاقه دیتا مجاز مرسل وی. مجاز بھی استعمال دا لفظ بغیر معنی موضوع لہو کی نو که دا موضوع لہو چکم غیر ورطوی او دا موضوع لہو پا منس کی علاقه دا تشبیهی نو مجاز مستعار او که علاقه غیر دا تشبیه نو سریرش علاقه مجاز مرسل نو دلتا مجاز مستعار دے استعاره مصرحه کیفا اسم استفهامی دے مبنی علی الفتح باب دری قسم ویلی کی بابو کیفا نو که باب مضاف کے کیفا تا نو دا پا محل دا جار کے رازی دا ٹھولا جملہ او که بابن کے نو هذا باب یا باب کیفا نو دا بے خبر گرزی خبر پا محل دا رفی کی یا باب موقوف باب کیفا کانا بدل واحد ہر باب کی دا در احتمال آزی بابن بابو باب که موقوفی کے نو باب که مضافی کے بابو اور که مرفوع کے نو بابن یعنی هذا بابن یا بابن کیفا پا بخاری کی پا دے عناوینو کی دیرش دائر آغل دے شل کرتا پا جلد اول کی او لس کرتا پا جلد ثانی کی کیف ہر عدے کی استعمالی گی چی شارعی اختلاف دا اقوال و دا علماء تا یہ اختلاف دا احوال تا یہ اختلاف دا معنیو تا نو په بدل وای کې اختلاف د څنګه شروع شوی دی او کوم ځای کې او کوم ځای نه شروع شوی دی قرآن شریف د کومه سي نو کیف باندې باب مصدر کیف کان بدل حیث کیف کان بدل اذان اذان په ابتدا کې خلاف دی د حیث په ابتدا کې خلاف دی چې حیث د بنی اسرائیل نه شروع دی او کله هوا بي نه شروع نو بدل وحی کې اختلاف دی چې کوم د ابتدا د وحی شروع غار سور کې شوی د قبل ده اقران شروع شوی د یا ایها المدثرون شروع شوی جابر صاحب یا ایها المدثرون او عام صحابه اقرا بسم ربک الذین او دم دا مختار کړ به تطبیق کې چې یو بد حقیقی او بل بد اضافي بد حقیقی خو د اقران شروع شوی او بد اضافي د یا ایها المدثرون شروع شوی بدء الوحی کان خو فعل ناقص بدء بدو ابتدا درې وړ الفاظ راغلي مشهور لفظ بدء شروع بدء يبدأ مستعمل بغیر د بانم دی او مستعمل بالبام دی بدأه او بدأ به بدء معنی شروع او بدو
بدو مانا ظهور، بدا یبدو بدوان انا قص واویده او دا محموز اللام هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو احون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض. نو بدأ كيف كان بدء الوحي، بدء اولا سوکل كيف كان بدو الوحي ظهور الوحي، او باب كيف كان ابتداء الوحي. ابتداء په بعضو نسخو کې ده، بعضو کې بدو ده، هغه ابتداء دلالت کی په بعد چې لفظ ده بد. وحی په لغت کې اشاره ته وایي. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أن أشار إليهم بيده بكارشو زكريا عليه السلام رول بآيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية. ده علامه ده چې د خزې د امید شي ته خبره نشي کول، نشي امید شي زبانه بند شي. فخرج من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اوحى اشاره، وحی اشاره ته وي، اعلام ته وي، کتابت ته وي. کما زمان کسلورم معلقه ویلي کما زمان الوحی سلامها، لکه خط چې په ګټه څرګند دی. وحی کتابت، اشاره، اعلام. په اصطلاح کې والاعلام بشرع الله الى نبي من الانبیاء، د خدای طرفه سه اعلام راشي یو نبی ته، هغه ته وحی اصطلاحي وایي. هغه اعلام فی خفاوي په پټه، عمل اشاره السریعه. وحی په معنا مصدری سره استعمالیږي او په معنا د مفعول به. وحی معنا ایحاء، وحی کول. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، او وحی په معنا د موحى الیه. کیف نزل الوحی، دلته موحى به ته مراد پکم شي وحی راغلی. وحی معنا موحى به او وحی معنا ایحاء. كيف كان بدء الوحي، كيف كان ابتداء الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحي هغه کلام ته وایي چې نبی کریم تراشوي، دا وحي نازل شو. او وحي معنا مصدرین د ایحاء، وحي کول. وحي لغتا على العموم 3 قسمه ده. یو ته وحي فطري وایي، بل ته وحی ایجادی، بل ته وحی عرفانی، بل ته وحی شرعی. وحی فطری اعلام او تربیت د خدای د هدایت د خدای مخلوقات ته د جن په طریقو کې. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر الانعام وهداها لمراتها في شؤون حياتها. حیوانات خدای پیدا کړی دي او د جن طریقې ورته ښودلې دي. نو دې هدایت فطري ته، دې ته وحي فطري وایي. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه الوانه فيه شفاء للناس. واوحى ربك الى النحل، دې شاتو متوچ پچو ته چا چل خودلې خدای وي دا ورته ما وحي کړل. وحي معنا فطري وحي را، یعنی د دې جن داسې پیدا کړل چې د دې په طبيعت کې داسې زونه پیدا کړل، داسې مسدس شکل جوړ کی 3 چتای کې مولید او هغه کې هر یو کې هغه شپږ ګوټي مسدس او په داسې ترتیب چې انجینران حیران دي چې دا چل ورته چا خبره.
ابه یو ګوټي باندې کینی او بادشاہي پکې ده مشري وی اسو 15 کیلومتر د شاته مچې ګرځي او بیا راځي خپل دغه اکه ملار چې تیرې لار ته نه خطا کیږي لاړش پاک لار دا چل ورته چا خوندل او د بچو د پالنه او د مارغانو ته څوک یو شان جاله جوړي کارغه یو شان جوړي خارو بل شان ته جوړي ما افریقا کې ولیدل دا وړي مرغې سي چې دلته خلک د ډول لپاره ساتي دا وړي برګي دالته ټول دادي دا چنچنی نشته نو چونه یې کنه بل قسم دی الله نو داونه څنګه چې څومره ځوانان دي داسې ځوانان ځکه جاله جوړي ځوانان ته اونا پورې ټول جاله ځوانان دی وړي جوړي نارینا زنانه ورته ناس نارینا بټکی راوندې ګوري به جوړي کله خدي خاصه بټیک تا کله خدي طبيعت بوتون کنه نو بل بل به جوړي دا وړي دا ګلدار وړي مرغې کنه دا د افریقې دي الته ټول ځنګلونه دینه ډک جنوبي افریقا کې ولته اونم د دلته چې قیمتونه خرچيږي یو په 1500 د ډول دالته عام کیږي زمانه والد صاحب دوست ډیر سخی سره ونه پلار کو سکه ستوري د پزور به چې ډوډۍ لاره واسطه چې را به واسطه دروازې سره به ودا بیا لکه یو مشوره کو زبر خبر تاویم د ډوډۍ او چې که پرون تندې په خوشاله په خول تا براولم بیٹک کې بکینه ډوډۍ چې بدل راو باسه او که خزم خفا طبيعت پټ تندې باندې غټي جوړ شي به تزا ځکه تا سره مې د لږ سات تعلق ته خو سره مې د ډېر تعلق ستاد لږ وخت په ځان باندې کور نه چبوانول نو البته د قشن معاملې د خزه ورته ناست او نارینه به چې هغه مرغې چې هغه جوړو کې کله هغه په طبيعت برابر شي خو ډېر ښه که په طبيعت برابر نشو وي څه چیز بل دې کې به سړی اړمي دلته خو چنچړک خزه او نارینه دواړه په یو ځای شریک جوړي البته صرف نارینه جوړي زمرو کې مالی دلی ځنګلو کې زمري په خپل احکار نه کوي دې ناس خزه به احکار کوي زمري علی ورپاسي چې هغه د شکولې غټ شي نو دی ورپاسي کنه احکار به خزه کوي نو خزه چې احکارو کې غووي سهراني غواګانه ناغه بروړي خاون تکید دا تلری ناشته لقشا ناغه به خوري چې سه او پرنو خپه هڅه سونو خو بس هغه جدا کینی به خزر راشي بچی راشي بیا هغه زمری کې دا کار چې د بل شا جوټه نه خوري نه د بل شا د خلیخ کار کوي بغیر د شګن زمری دا سه بلاشه نو په خود خدمت نو دې تاسو وایي وحي فطری دا ورته چا خوندلې دي دا نحل ته چا وحي کړی دا خدای کړی دا ماشوم چې مورتی ته واچي او دا تیرا کاږي داسې په خوله دا چل ورته چا خوندل دا خدای خوندل د سپیو د پښو چې بچیو شي او په خلی سټیو پاکي او چې دا چل ورته چا خوندل روس راغلی دی زناو او کله پاکستان یو لیډر ورته کوي دا وحي فطري د تعلیم د هدایت فطري دی چې خدای دې طبيعتونو کې پیدا کړ دیم دا وحي ایجادي په دماغ کې د مصنوعاتو ایجاد د دې دا چل ورته چا خوندل خدای وی کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ټول ته چل خوندل دي ته او د خدای دا هدایت وما كان عطاء ربك دین امراض هدایت معنوي دي هغه وحي جادي وما كان عطاء ربك محظورا
د خدای غ تربیت ایجادي هغه د چانه منه نه دی، هغه مسلمان تم ما کړی دی، کافر تم مم کړی دی، دې علم کې به فرق نه دی کړی. ایجادات چې توس نه کینو دا هستا کا د دې خو اسلام سره تعلق نشته. لارې جوړي، موټر جوړي، جزونه جوړي، ټینګونه جوړي، دا ټول نقشه او تربیت اول خدای په آدم علیه السلام په ذهن کې شو، دا هغه په اولاد کې را روان. وعلم آدم الاسماء كلها، اسماء مسمایات ټول جلالین کې صرف کفه او سمچه یاد نه، د انسان په دماغ کې چې څومره نقشې د آبادو د بنگلو د ایجادات راځي دا ټول خدای د آدم علیه السلام په دماغ کې ظهور یې داسې د مرتبو د زمانو سره راځي. د انسان دماغ لا پورا نه دی استعمال شوی، د نصف نه کم استعمال شوی، په 14 کې شپږانه د انسان پورا دماغ استعمال شو، حیران شي. په خوا به چې دماغ کې څنګه یاداشت وي، اوس کمپیوټر راغی، هر چیز پکې محفوظ دی. وحی ایجادي باندې خبره بس دو قسمه لا پاتې دي، وحی عرفاني دي چې خدای یو ولی د اولیاء ته وحی وکي، اعلان فی خفا، چې هغه د کرامت وای، کشف وای. خدای وای ووحینا الی ام موسی ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. دا وحی سوا وحی عرفانی، لکه مور د موسی علیه السلام خو پیغمبر نه و، یوحانس هغه ولی الله و. څلورم وحی انبیاء کرامو ته، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، دې ته اعلان بالشرع وایي. به وحی انبیاء ته چې ادوه قسمه ده، وحی بالواسطه و بلا واسطه. چې وحی بالواسطه کې دا غي درې نمونه دي، وحی سلسلی، وحی تمثلی، وحی روعی. که سلسلة الجرس راځي او احیانا یتمثل الملک، دې دویم حدیث کې راځي. او کله روح کې خدای واچي زړه کې، دا وحی بالواسطه. یو وحی بلا واسطه دوه قسمه ده، وحی یقظانی او وحی منامی. بیداره کې وحی لکه حضور مبارک چې معراج کې لا خدای پاک ور سره برای راست خبرې کوله بلا واسطه او منځونه په فرض کړ. او وحی منامی لکه ابراهیم علیه السلام، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. او رؤیا الانبیاء وحی، نو دې ته وحی منامی وی بلا واسطه. وصلی الله افی اکمر ای السواق شنیدیم که ايش هؤلاء ابو حنیفه شافعی این خود مثل معبودن مردان بودن. من شما خواهی گفت در مستقبل که ما خو مجتهد است مثل ابو حنیفه و شافعی است. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه. کزار تا تفسیر کم زبے گناہگارے گم. بسم الله الرحمن الرحیم. دین نم دا خیر خواهی ده نو چې تاسو تاسویم دا تاسو دا خیر خواهی ده فارم ځان تم لیم تاسو تم. الله الرحمن الرحیم. پرونم دا سبق آغاز کرده الحمدللہ. بیان دا الفاظ مفردو دا معانیم شروع کرده. دے پس بیان دا مقصد دا ترجمه ده، باب صدا پاره کرده. دریم سلسله دا اعتراضات و دا جوابات. سلورم مناسبت دا باب و دا احادیث مبارک و تطبیق.
نو په سلسله د بیان د مفرداتو کې تقدیر د بسم الله مې ارتویلو نه مې تباب ویلو به مې تکا کیف وې به بد او شو به وحی تر رسید وحی په لغت کې اشاره ته وې او خاصه اشاره اشاره بخفاء او اعلام خفی او کتابت نکل او پشارہ کی وی الاعلام بالشرع الى نبی من الانبیاء بے میرتا وحی مطلقا سلور قسم ویلے وحی فطری شاغین تعبیر پر سبح اسم ربک العلا کی پہاد آیت سراشن سبح اسم ربک العلا الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا دا ہدایت دا وحی فطری دا چی دا ہر حیوان ضرورتی او پر دماغ کے خدای چولے دیم وحی ایجادی دا دا صنعت و دا ایجادات و دا قوت پر دماغ کے چی خدای قیل دا وحی ایجادی دا لکہ دی آیات کے کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا دا خدای ورکڑا چابان دی بندنا دا اسبابنا چی سکار والی کچالوگانو کرل کیگی با ایکی دا اسلام و دا کفر فرق نشتا کچاٹے پو کرل کیگی با دانشی ویلی چی ما خزم مسلمانم دا ما دی بے محنتوش او دا کافر دی ددولی کیگی نا خدای دروازه دا ټولو ته پرانسته ده دریم وحی عرفانی ده کشف و الہام پا جزیاتو کی استعمالی گی کشف و پا معانی کی استعمالی گی الہام اولیاء تا خدای پاک یو اشاره خفیه پا دماغ کے واجی لکه خدای وی اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی سلورم وحی شرعی ده الاعلام بالشرع الى نبی من الانبیاء ده وحی شرعی میں ارتد قسم ویلے و بنیادی وحی بالواسطہ او وحی بلا واسطہ وحی بالواسطہ مانا دا چه ملائکہ پاکی واسطی دا غیم ارتدرین منو ویلو وحی سلسلی لکه دی دیم حدیث کی رازی احیانا یاتینی مثل سلسلت الجرس دا گورو دا آواز پشاندا دا ملائکو دا وزر و آواز و دا یو قول مطابق دیم وحی تمثلی و احیانا یتمثل یلملک رجلا فاعی منه ما یقول ملائکہ دا انسان پا شکل کی سرگند شنو دیتا تمثلی وی دیم وحی روحی دا ملائکہ ورطا پتر کی واچی روح وی قلب تا ان ملکا نفس فی روحی بیان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها یو نفسم نمری چی سو پورے رزق مقدر پورا کرنی پا دنیا کی او کلوی ان روح القدس نفس فی روحی مسلم کی بدل راشی روح القدس دما پا روح کی دعوا چولا دا قلب میان سر القلب ندادری وحی سلسلی وحی تمثلی وحی روحی دا اقسام دا واسطه دا وحی شو چه بالواسطه کیگی بل قسم دا بلا واسطه دا غیب بنمونا یا اللہ یو وحی یقظانی دا بل وحی منامی دا یقظانی چی پوی خبان دی خدای پاک برای راست پیغمبر سر خبری که لیکن موسیٰ علیہ السلام سر پکوہی تو دیکھ واسطه دا ملائکی نوا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل
فإن استقر مكانه فسوف تراني. دریم او حضور مبارک سے معراج کے تل معراج بدل راش خدای پاک سره برای راست خبره کړي او 50 منځونه فرش او به 50 ته خبر را دا برای راست او کله وحی منامی لکه ابراهیم علیہ السلام انی ارا فی المنام ان مراتنا وحی بالخیری وچه باب تیراوان اوحا یوحی حاءن نو حا پا خیر کی مستعمالی گی پا شر کی خدای وی پا خیر کی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا او پا شر کی وان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم وحی کله په معنا مصدری راځي کله په معنا د مفعول به نو کله غایات ته وي کله دغه ایحاء ته وي الى رسول بل لفظ رسول رسول صيغه د مصدر ده په معنا د مرسل مفعول به مصدر یا په معنا د فاعل یا د مفعول قرآن شریف کې دواړو معنا باندې مستعمل ده سورة شعراء کی پمانا مصدری سرا فقولا له انا رسول ربک ان ارسل معنا بنی اسرائیل انا رسول ربک یعنی انا رسالت ربک او پا سورة طه کی انا رسول ربک یعنی انا مرسلان الیک په صورت طه کې په معنا د صفت مستعمل له مفعول او په صورت شعراء کې په معنا د مصدر مستعمل له رسول بمعنى رسالت رسول او نبی نبی عربی کې سو کوئی اسم جامد دے سو کوئی مشتق دے جسم جامد شینو نبی عربی کی لارتا و یا طریق نو پیغمبر وسیلہ و طریقہ در رسیدو خدای تاوی نو ذکر ورطا نبی وی دا اسم غیر مشتق تے اسم جامد اور جسو کی مشتقی گنی نو سو کی دا محموز اللام نگر دی نبع ینبع نبیون اصل کی نبیون دے نبع يسألونك عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم أو تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ونبي خبير أو يا محموز اللام دي نبا ينبو نبوان نبوة أو نبوة ويرفعتا نبي فاصل کی نبيون دي نو چې وو واقع شي په طرف ته کلمې کې او مخ کې ته ساکنه وي نو وو یې کېږي او یې په یې کې مدغمه کېږي لکه میتون حیینون لینون نو نبیون هم دغه شانتي یا سیدون سیدون میتون میتون دی حیینون حیوینون دی لینون لیوینون دی مرادم میله لکه میزان سر نو نبی کی فمانا دا نبی خبیر یا نبی فمانا دا رفیع اچت درجے والا یا نبی الطریق اور رسول فمانا دا مرسل سر رسول و نبی کی سے فرق ہے دا امیر ایسا غوچی که چاویلی پا خواب ویلے کد عام علماء فمینس کی عموم خصوص مطلق وائی یعنی ہر رسول نبی او ہر نبی رسول نوی رسول آقا پیغمبر تا آئی
چاغه ته خدای نوی کتاب ورکړ، نوی شریعت او نبی عام دی، که کتاب ورکړی شي وي او که په زور کتاب عمل کوي نو هر رسول نبی شو او هر نبی رسول نه دی. بیا سوال لے چې کتابونه خو یو سلسلور دي او رسولان په حدیثو کې 314 ذکر دی. نو هر رسول سره هو کتاب نه راځي. نو علماء د دې وجه نه تعریف عام کوي چې رسول هغه پیغمبر ته چې خدای یا کتاب جدیده ورکړي یا مامور بالجهاد یا یو خاص معجزه لري یا یو خاص وصف او شان لري په مابین د انبیاء کرامو. نو کتاب ضروری نشو. او سلیمان علیہ السلام رسول ذکر چې خاصه معجزه خدای ورکړي، او داود علیہ السلام علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم. وحشر لسليمان جنوده فقال ما لي أرى الحدود أم كان من الغائبين. وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأسفار هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب. دا معجزه خدای چاله نه ورکړ. او داود علیہ السلام وعلنا له الحديد عن عمل سابقات وقدر في السرد وعمل والد داود شكرا. او یا جبال اوی بما هو الطير غرونو بور سره سنایل مارغان او اسپنا بیلاس کې نرمه. او یوسف علیہ السلام ته رسول ویل شوی، دغه یوسف علیہ السلام داسې حسن خدای ورکړو چاره نه ورکړ. او اسماعیل علیہ السلام مذکور فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اسماعیل علیہ السلام سره مستقل کتاب نو، د پلار په صحیفو عمل کو، خو یو خاص شان لري په انبیاء کرام. ذبیح دی. نو هر رسول نبی دی او هر نبی رسول نشو. دا عام علماء وی میراث غوجی کبیر. حضرت تانوی سے بینا پا مابین دا دی کہ عموم خصوص من وجہ دی. عموم خصوص من وجہ کے درے مادی یا مادہ دا اجتماع، دو مادے دا ابتراق. سید الکائنات رسولم دی نبیم دی، او بعض انبیاء دی فقط رسولان ندی لکه دی 342 سنه علاوه، او بعض صرف رسول دی نبی نه لکه ملائکو ته رسول ویل شوی. نو ملائکه خو نبی نه وی او رسول وی. قال انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا. نظام ته رسول وی کا. جبرئیل علیہ السلام رسول دی خو نبی نه دی. ماده د افتراء په جانب د رسول د ملائکه په حق شو. ندری ماده شو. صلی الله علیه وسلم دا جمله معترضه ده په مابین د رسول کې. د حضور مبارک نوم چې راشي دا به ورسره وایي. دا چې څوک صرف سواد لیکي نو دا علما خوښوي نه، یا سوال عام لیکي نه پورا به ویستړی کېږي وانا صلی الله علیه وسلم. ځکه د حضور نوم سره په هغه درود ویل دې کې اختلاف دی چې هر ځل فرض دی که یو ځل فرض دی. نو هر ځل وینا خو به اتفاق باندې غوره شوه. نو صلی الله علیه وسلم. وقول الله عز وجل، قول کې
رفع مرواد جرم زمانه کی حجل لکلی باب کیف کانا وقول اللہ نو قول پا کیف عطب شو پا محل کیف ناچ مضاف لے کی مجرور دی نو دا بدا سے باب قول اللہ یا مرفوع دی بنا بر ابتدائیت یا بنا بر فاعلیت ابتدائیت کے ندا سے بے وقول اللہ عز وجل یدل علی ذالک کیف کان بد الوحی تب بے وقول اللہ یدل علی هذا نخدے آیات پر دلالت کے ندا جملہ دلیل شو وقول اللہ مبتدا شو یدل مقدر خبر شو یا دا خبر کا دا مبتدا محذوف والدلیل علیہ قول اللہ عز وجل یا فاعل کا ویدل علیہ قول اللہ عز وجل اور کیف کان بد الوحی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدل علیہ قول اللہ عز وجل والدلیل علیہ قول اللہ عز وجل وهو کما فی قول اللہ عز وجل خبیر مجرور راجی یہ مبتدا کا یہ خبر کا یہ فاعل کا پدرو اور تقدیر مرفوع ہے قول و مقال و قیل لا طول مصادر قال معنی بدلی کی پہ اعتبار دا سلے سر قال به یعنی اقر به قال علیہ اعترض علیہ قال فيه انتقد فيه قال عنه اجاب عنه قيل عنه قال كمستر قول کی وینات كمستر قیلولہ کی خوب توئی قال یقیل قیلولہ دا باب دا ضربہ یضربونا قیلولا دا غرمه خوب تاوی حیلولا دا ماسپخین خوب تاوی غیلولا دا مازیگر خوب تاوی نو قیلولا مستحب دا حیلولا مباح دا غیلولا مکروه دا نو طالبانو سوالم دے علم سیغی قدر تیادی من قال قال اللہ فقد کفر کراب دیم دا قیلولی نشی کچا دوی چی خدای قیلولا کرده نو دے کافر شو ذکر لا تاخذو سنتم ولا نوم دا قال دا قیلولی نا دا باب دا ضربا یضربونا او مصدر قیلولا دی او دا قول دا باب دا نسورانا یضرب قال یقول قولا وقیلا ومقالا وقالا اللہ اسم معرفت متوجہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح نوح پکراغ باللفظ حافظ جلال الدین سیوطی پہ اتقان کے چھ دا نوح پل نم دے عبدالغفار وانما سمی بن نوح لکثرت نوحه جرل بے دا خدای دربارک یوزر سلویخ کالا عمر سمر دیر عمر انبیاء کرام الخدای سمر حوصلہ سمر حلم سمر صبر سمر بردباری ورکری دا دعوت پلارک خلق بہت دے بور پسیتا ایب دمرو چھ بے خود بش دا سلویخ تو کالو عمر کے پیغمبر شو بے 50 کم زر کالا نصیحت کرده قوم تا نهنیم سوا فلبسفیم 1000 سنة الا 50 عام بے خدایم قوم حلاک نو دے دا غینا پسم 50 کالا جم دیو نو سلویخ کالا کے پیغمبر شوی دے 50 کالا رست جن دے دے او قوم سارے
50 کم 1000 کال عمر. قال انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. یو طریقه د دعوت نه د پرېخ او به و پسر به ویني نه نو چې پیشش بس خبره نکیږي. قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح علیہ السلام عراق کې تیر شوی. عراق د دجله او د فرات منځ کې علاقه لا قوم عراقیان د پخوانه فسادیان او اوس پکې یو صدر د جناور صدام حسین د جهان احمر حمار وحشي قوم تباک. چې قوم ته نصیحت کړي او به د کشته خبره شو کشته کې سور شو شپږ میاشتې سور او په اوبو کې نو په جودي غر باندې واستوى تعالی جودي عراق کې مغرب جانب ته علاقه ده ترکو سره نږدې دغه علاقه نوم دی نینوا اوس ورته الجزیره وایي او دا خار نوم دی موصل. کلاړی موصل خار انت غرب جودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اکشته تخته پیدا شي د جودي په غار د روس په عجایبګر کې پرتی دي زړې تخته چې له باټوف کې وکتل چې دې باندې خدمه موده تیر شي جوړ شي ځکه غټه کشته وکړه. وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. څومره حیوانات به پکې څومره انسان به د درو زامنو نه پس دا نور اولاد پاتې شوی سام او حام او یافس او یو زوی مردار شو کنعان. خخت لبنان په ملک لبنان کې علاقه ده اتصف الجبل وای ورونو مې علاقه ده آباد امیرا پټی دی او باغونه دی او کلی حال تقبر دی زیارت او غلاح په پروت دی پاره اسماء الحسنا لیکل. لبنان ته ځتلې خو خاص ته زیارت ته نه مانګل خو تصویر را سره شته د قبر یو کتاب کې راغلو کنه زه تصویرونه خو نه یو کتاب کې عربي رساله ده المجله دا رسالې نوم دی العربي د کویت نه چاپ کیږي نه کې تصویرو پر نوح علیہ السلام دغه نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وای ځکه دویم ځل د عالم د پوښتنه ده چې ور سره مرګري مسلمانان اتیا داغي اولاد نه دی پاتې شوی. خدای وای وترکنا ذریته هم الباقین د اولاد ما دقه باقین پرې خو هم وترکنا ذریته هم الباقین سورۃ شعراء. نو نسل انسانی د حضرت آدم علیہ السلام نه پس د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع ده د دې وجه نه د ابو البشر ثانی وي. الى نوح والنبيين من بعد نبی رسول خطیر شو جمع د نبی. الحمدلله حل معانی شو دې سوي دعوه د باب سره لفظی ترجمه دا شو
باب دے پا بیان دا دے کی جسنگا شورو دا وحی سید الکائنات تا او آیات انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعد. دے باب کسی ثابت الغوار دعوی دا باب صدا مقصد صدا هدف صدا غایه صدا پاسان تعبیر کے مطلب صدا دی باندې خمون پیشو جو سنگا وی شورو دا وحی حضور مبارک دی بارا که دری رئی وورینو اولا رئی دا عام شارحینو دا چه مقصد بیان دا ابتدا دا وحی دا شورو دا وحی سید الکائنات تا سنگا شیو نوگا شورو که پہ اعتبار دا تلاوت سرائی چه کم آیتون مخی نازلو که پہ اعتبار دا مکان سرائی چه کم دے که شورو دا وحی شیو که پہ اعتبار دا زمان سرائی چه کم زمانه که شیو که پہ اعتبار دا اوصاف دا مصطفی سرائی چه دا حضور مبارک دا وقت که اوصاف سو که پہ اعتبار دا واسطه دا قوم سرائی چه قوم ور سرائی سو واسطه اکرا